یو وظیفه درته خیم او ټولو ته اجازه ته هم کوم. مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه یو ځل په خپل مجلس کې فرمایل چې د عایشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې د جمعې د مانځه نه پس سورة اخلاص قل هو الله احد وزلا، سورة الفلق او سورة الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وزلا، دا درې واړه سورتونه وزلا د جمعې مانځه نه پس چا اولستل را روانې جمعې پورې هر قسم د غم درد او د تکلیف د آواز نه به الله محفوظ ساتي. را روانه افتا پر امن طریقې سره په خوشحالی به وي، نه به جنگ جګړې نه خفګان هیڅ شی به نه وي. هر مسلمان نارینه چې د جمعې مانځه نه پس په جومات کې دا وزله ووایي آینده جمعې پورې په امن شو. او زنانه باندې خو د جمعې مونځ نشته، نه هغه به کور کې چې د ماسپښین مونځ وکړي نو هغې نه پس دا درې واړه صورتونه به وزله ووایي. نو د هغوی دپاره هم دا سعادت او خوشبختي به وي چې هغوی به هم د غمونو دردونو جنګ جګړو مصیبتونو نه الله محفوظ کړي. بلې جمعې له بیا ووایه بلې له بیا ووایه نو تر